ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چا دعوت پرې خو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه، یعنی دعوت قبول نکړه. مراد د دینه هر دعوت نه دی، مراد د دینه هغه دعوت دی چې هغه علی طریق سنوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او د شریعت نه لاندې، یعنی د فخر والا نه، د شهرت والا نه، چې چا دعوت درکړې هغه دې لپاره کې چې زما نوم می وشي او یا زما یو اجرې ته او زما ځای ته خلک راشي چې زه فخر کوم چې زما ځای ته خلک را روان دي. او ذکر کړی دي چې هغه ځای لمبزه چې چا ورکې ټیبلونه او کرسیانې لګولي دي، اوس خو ټیبلې او کرسۍ عام دي شادیهان کې، بهر کې چې څومره کېدی شي د دغه کرسۍ او د ټیبل نه ځان ساتل پکار دي. او زموږ خلکو ورکې اساني پیدا کړې ده چې دې کې اساني ده، او بهر کې په شریعت کې منع دی، وایي چې په ځمکه ورته ځای برابر کو، کپړې ورته درې ورته واچوه، په ځمکه باندې کېږده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې کله درته څوک دعوت وکړي نو د هغې شرکت ته ځان وررسوئ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما وایي چې موږ به د ولیمې دعوت له داسې نور هر دعوت کې به موږ شرکت کوو، د دې نه یوازې ولیمه مراد نه دی، واده مراد نه دی، او د هر دعوت نه مراد دا دی چې د شریعت د لاندې. بعضې وخت کې څوک لاړ شي روژۍ، نو چې دی لاړ شي، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې تاسو له کله څوک دعوت درکړي او ستاسو روژۍ خوراک نشئ کوئ، نو خوراک وکوئ، خو د هغې په حق کې دعاګانې وکړئ، د خیر او د برکت او د عافیت دعاګانې ورته وکړئ. بله دا ده چې د دعوت نه پس خوراک خوړل او نه خوړل دا ستا مرضي ده، خو دعوت ځای کې حاضري دا د الله او د رسول مرضي ده. لاړ به شئ دعوت ځای کې به کښېنې، خوراک دله نه دی ښه، بیمار یې، روژه ده، هغه ستا کار دی، خو لاړ شه هلته د برکت دعا وکړه، بیا دې نه راځه. بله دا ده چې کله به په دعوت کې تا له څوک دعوت درکړي او د هغه نه به کمې زیاتې کېږي. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی لا چې کوم درزي د روټۍ دعوت ورکړو نو په هغې کې سو داسې چربي وه چې د هغې خوند لږ ورته بدل شوی او کدو او ښوروی پکې کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لاړې هغه خوراک یې وخوړو چې څومره د حضور صلی الله علیه وسلم طبیعت او عمر یو خړه ایسی مونږ چې د سالن کې خوند دی یا د आवाज غلا د دې خوند بدل شوی نه. نو دې نه دا معلومه شولا چې کله کله په دعوت کې کمزوري راځي، نو داسې نه چې داسې نه خورم لکه فرق دی پکې، شاید چې دغه وسو یې کړي ورسته نه دی خراب شوی دی یا کې څه کمې راغلی دی، نو چې هر څومره خوري هغه اخره واغله سموایا. حضور صلی الله علیه وسلم په خپل خوراک کړ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای و یو فارسی سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه ورته وی چې خوراک به تیار کړي ما سره لاړ شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې اشاره وکړه چې عائشہ رضی الله تعالی عنها هم را سره لاړ شي، و هغه ورته وی چې نه صرف پته راځي، وی بیا ورته وی چې نه دا به را سره لاړ شي، وی چې نه صرف ته راځي. په دریم ځل ورته بیا وی چې دا به را سره لاړ شي کنه، بیا وی چې خطه سید ځان سره راوړه. نو علامه نووي رحمت الله علیه د دې حدیث په تفسیر کې لیکي چې شاید چې دغه وخت کې عائشہ رضی الله تعالی عنها اوږې وه ورځ نیمه نه کېدی شي چې روټۍ نه وخوړلې، ځکه حضور علیه السلام بار بار وی چې دا به ځان سره بوځو. عائشہ رضی الله عنها نورو حدیثو کې روایتونه شته چې 2 ورځې به موږ نارې تېرې کړې، 3 ورځې به نارې تېرې کړې، صرف په کجوري خوړې په هغې به وخت تېراوه. وایي اکثر به زمونږ په کور کې څه نه و د خوراک، چېرته کله کله به وګینې، اکثر به نه و. بله دا ده
چې تاسو له یو قسم دعوت درکې او بل هم درکې چاله به ځئ. اوس خو نن سبا څوک چاله بغیر د واده نه دعوت نه ورکوي. ودونه خو زمونږ په معاشره کې خو داسې یو ورور یو واده له لاړ شي، بل له لاړ شي، پلار یو ځای له لاړ شي، بل ځای له لاړ شي. خو چې یو کس یو بیا دوه دعوتونه بیا به څه کوئ او دواړو له تلل لازمي دي. نو وایي چې نه، چې کوم یو ستا کور سره ډېر نږدې راځي هغه له لاړ شي. بیا وایي چې دواړه نږدې دي نو وګوره چې کوم خو پکې رشته دار نه دی یا تا ته ډېر لنډ دی هغه له ورشه او دا بل پرېږدي. موږ له خو چل راځي یو ځای له لاړ شو، یو کس دی اوس او دوه دعوتونه نو څه به کوې؟ یو ځای له ښه په وخت ورشول ته روټۍ وخورو بس بیا لږ راشو کور کې ځان دمه را دمه کړو، دې بل له بیا ورشو. نو ښه خبره ده دواړو له ورشه. خوراک لازمي نه دی ګورې چې ګینې موږ هلته لاړ شو نو خامخا دې روټۍ خورو. ولې ګورې په دې کې بعضې وخت کې کوتاهي وشي، هغه داسې وشي چې ستا ته نه کېږي هسې نه سالن ته بد ونه ګورې، وریجو ته بد ونه ګورې، دا یې څنګه پخ کړي دا مړه ځان یې خلاص. هلته ته موړې که نه چې اوس ته نار وې او پرې راغلی وې نو بیا به تا ته د دې مزه معلومه شوې وه. وایي مړه کې فارسي وایي. نو که په یو وخت دوه دعوتو له تلی شي لاړ شه، که یو کې وخوره تو هم بل کې مخوره، او که نه یو کې مخورې بل کې مخورې، ښه خبره ده. نو په یو وخت دوه دعوتو له تلی شي، یو پکې پرېښودی شي بل هم ورتلی شي، او که کور نه د اطلاع داسې چې ټول کور ته وینا ده یا یې مطلب دی چې ستاسو د کور نه د یو کس حاضر شي نو ښه خبره ده. بله دا ده حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د فخر کوونکو د خوراک یې منع فرمایلی ده چې مه ځئ وله. فخر کوونکو نه مراد څه دي؟ مخکې چې ذکر شو چې د دوی دپاره یې دعوت کړی چې خپل ځان لوی حساب کړي او خپل ځان سخي حساب کړي او خپل ځان اعلی او چې څوک ول راځي هغه ادنا حساب